ایران خو خپل زور هو په اسرائیل داسې حمله وکړه چې دی وخت کې اسرائیل او امریکا دواړه حیران دي خو آیا ایران سره به اوس د اسلامي ملکونه ودرېږي او که نه اوس په سره رشیا او چاینا ودرېږي او که نه دا غټ سوال دی ځکه چې ایران خو په خپل زور باندې د اسرائیل هغه جهازونه راوغورځول کم جهازونه چې ولې امریکایي ورکړو جی اف 35 او تندر چې کوم ورکړي ولا په فلسطین کې چانو راغورځولې په شام کې چانو راغورځولې په عراق کې چانو راغورځولې په یمن کې چانو راغورځولې او ایران د چې کوم د پیاواسه منځ راغورځول دین علاوه په اسرائیل په هغه ځای نو اٹیک وکړو چې درنن ورځ پورې چام نه کړی صحیح ده مکمل طور سره امریکا په یاره کې چولې ده هغه خپل زور او خپل طاقت خو آیا اوس په صادق اسلامي ملکونه ودرېږي او کنه صحیح ده کونن پرس کا ایران سره اونې درېدل او ایران چې کوم د مقابله وکړه او مقابله کې ناکام شو ناکام کیږي الله دې نه ناکام کوي خو زه یریږم چې ناکام وشي ولې چې ټول اسلامي ملکونه د اسرائیل سره ولاړ دي امریکا د اسرائیل سره ولاړ ده نیټو سپلای د اسرائیل سره ولاړ ده نو ایران په یوازې ترکمه جنگيږي او کو ایران پرس کا ناکام شونه دا اومنه چې په دې نړۍ کې به یو اسلامي ملک هم د اسرائیل نه سره اوچت نه کیږي یا ساته ویل کېږي چې بیګا په اسرائیل باندې د یو داسې جهاز نه حمله شوې ده چې هغه د اسرائیل رډار نه دی ډیټیکټ کړی مکمل اسرائیل د دې وخت دا پته نه لګي چې دا جهاز د کم ملک دی د کم ملک نه دی د کم ملک باندې حمله کړې ده کم ملک باندې حمله نه کړې مطلب نوارې شوې دي تکلیف رسیدلې دي تبې یې شوې ده او د خپل دشمن مرته پته نه لګي نو دې ته مونږ غضب ویل شو غونو شو ویلې چې خدای تعالی طرف نه پیدا غضب راغی صحیح ده کنه پته مې نه لګي نقصان به رواني هغه فلسطینیان وزار دی خو بس دی په غرور کې پراته دي